بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي. سورة ممتحنة د قرآن کریم شپیتم نمبر سورت ده او نزول کې دا 91 نمبر سورت ده. نازل شوه ده فسا د سورت احزاب نه رابط د مخ کې سره داو مخکې صورت کې تخویف دنیوي او مخالفینو د الله او رسول لره په دې کې زورونه ورکوي بعضې مؤمنانو لره او وجود د بعضې خلاف اولا کار دعوه د صورت دا التبری عن اعداء الله د الله د دشمنانو نه بایکاټ وکړئ او د الله د دشمنانو سره ملګرتیا مه کوئ. خلاصه د صورت دا وه تقسیم دی دوو بابونو لره. اول باب دا 9 نمبر آیات پورې دی. با کې زورونه د مؤمنانو لره په دوستانه د کافرو دا یې دپاره دوه وجې وی او مثال راوړیا د واقعه د ابراهیم علیه السلام دعا د تثبت ده. یا ایها الذین آمنوا و ایمان والا لا تتخذوا منی سیادوی دشمن زما و عدوکم او دشمن خپل لره اولیاء په دوستانه باندې تلقون الیهم تاسو غرزویا دیو لرا بالموده توستانا یا پیغام د مینې وقد کفروا الله ویا دی کفر کړی دی کفر دیو کړی دی بما جاءکم من الحق آغا چې راغلی دی تاسو د حق نه یخرجون الرسول ویستلی دی دویا پیغمبر لرا یا وباسیا د یا پیغمبر لرا و ایاکم او تاسو لرا ان تؤمنوا بالله د دې وجنا چې ایمان لره یا تاسو په الله باندې ربکم چې رب دې ستاسو ان کنتم خرجتم جهادا چې چرې تاسو راوتلي د پاره د جهاد فی سبیل الله ویا زما په لاره کې وابتغاء مرضاتی او د پاره د لټولو د رضا زما تسرون الیهم پټا لګیا تاسو پټا لګیا الله تاسو الیهم دیوتا بالموده پیغام د دوستانی وانا اعلم ولا اذ فویگما بما پاغت سباندی
اخفیتما چې تاسو یې پټوئ وما اعلنتم او هغه څه چې تاسو یې ښکاره کوئ. ومن یفعله او چا چې وکړلو دا کاره منکم ستاسو نه فقد ضل سواء السبیل نو یقینا دا ګمراه شو د نیغې لارې نه. دې صورت دا ابتدایه خبرې د فاره د موحدینو د بایکاټ دیا چې مؤمنان به بایکاټ کیا د کافر نه. بعض علما ویا چې د صورت او د دې آیاتونو شان نزول دا چې کله صلح حدیبیه وشوله نو دا مکی والا د معاهدې پابندي ونه کړه. په 2 کاله کې دننه هغه لوز مات کو او په دې طریقې مات کو چې قریشو د بنو بکره قبیلې سره د خزاعه په مقابله کې مدد وکړو. کما قبیله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حلفاو او خزاعه راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړو چې دیا زمنګا په مقابله کې د دشمن سره تعاون وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم اراده وکړه چې په پټه باندې په مکه باندې حمله وکړي او د مکې په خلکو ځکه دیا لوز مات کړي. نو د الله نه دعا وکړله چې یا الله د مکې والاونه زمنګه د حمله پټه وساته. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغې ته پټه تیاری کوله. بار خلک به نه پرېښودله د دې دپاره چې یاره څوک مشرکینو مکې ته خبر وینیسي. د دې نه لږ مخکې ابو سفیان راغلی و د دې دپاره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د دغه وعده کومه چې په صلح حدیبیه کې شوې وه هغه بیرته تازه کړي او زموږ نه غلطي شوې ده. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې جواب ورنکو او هغه ډیره د یېرې په حالات کې مکې ته واپس لاړ. مکې والا ورته ویله چې څه دې وکړه؟ هغه یې ویله چې ما له هېڅ جواب چا رانه کړو، صرف ما مسجد کې اعلان وکړو چې ما صلح وکړله. هغه ورته ویله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا د خبرې تصدیق وکړو؟ هغه وی نه. نو وی چې ویله او هغه غلی شو. مکې والا ورته ویله چې ته خو یې شرمولی. نو په دې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو تیاری شروع کړه او د مختلفو ځایونو نه 10,000 مجاهدین را وغوښتله. دومره پوځ تیار کو او دا خبره صرف صحابه ته معلومه وه، بل چاته نه وه. په دې کې یو صحابي دی داغه حاطب بن ابي بلتعه نوم دی چې پیغمبر علیه السلام دا تیاری کوله. نو حاطب بن ابي بلتعه یو خط ولیکو او د دې حاطب بن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنہ د مکه کې اهل ویال پاتې شوی. خط یې ولیکل او یو زنانه وه. هغه زنانه به مخکې په مکه کې سردارانو خواله تلله او هغې به ورله پیسې ورکولې. نو مدینې منورې ته راله او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې مشران نه تاسو بدر کې مړه کړله، موږ له به خلکو پیسې راکولې او زما سره مرسته او امداد وکئ.
هغه زنانه له پټ خط ورکو دی صحابیه او دا به مکې والا له ورکي او په هغه خط کې دا پیغام لیکلی و چې رسول الله په تاسو باندې د عملي اراده کړې ده. چې کله دا خط یې ورکو د مدینې نه ووتله دا ښځه، جبریل علیه السلام رالی، ځکه پیغمبر علیه السلام خو دعا کړې وه چې الله دا راز زمونږ چاته مه ښکاره کوه. پټه تیاري وه چې دا خوا سوالګره راغلې ده و هغې زنانه له خط ورکړی دی حاطب. رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې صحابه ولیږل د علي رضی الله تعالی عنه سره سمیت چې دی کله لاړ دا ښځه په روضه خاخ کې لاندې ایستله. دا د مدینې نه بهر یو مقام و. علي رضی الله تعالی عنه ته ویل خط را، وی ما څه خط نشته. تلاشي ولا وکړه خط نه و. علي رضی الله تعالی عنه ویله جامې د نه وباسمه، رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبره کې دروغ نشته، خط دې څه کو؟ هغه ویرېدله د بړې نه کوڅۍ راویستلې د اختي اوږده و، دای په بړکلي و شاته او پاکه کوڅو کې هغه خط ایښی و. خط یې ترېنه واخیستلو، صحابه وراوړ رسول الله ته یې واله کې ویده چې هغه خط یې کولاو که هغه د حاطب. رسول الله صلی الله علیه وسلم حاطب راوستو چې ما هذا یا حاطب، دا څه دي؟ آیا د الله پیغمبره چې تادي را باندې ونه کوې او زه درته حقیقت خبره کوم. عمر رضی الله تعالی عنه ویله د الله رسوله ویل اجازت راته راکړه آخرت ته لیږم. هغه جري سړی و، ده ویل رازه وټ کړی. رسول الله ورته وایي عمره وایي دا بدري صحابي دی او د بدري صحابو په باره کې الله ویلي چې مخکې وروسته ټول هر څه معاف. عاطب رضی الله تعالی عنه وایي د الله پیغمبره زمونږ نه څوک نشته مګر د هغه په مکه کې یا څوک رشته دار شته، اهل و عیال یې ساتي، د بال بچ خیل ولکوي، زما هېڅ څوک هم نه. نو ما وایي زه به د دې مکې والا سره ښه وکړم او دا خط به وله ولېږم، نو زما دا احسان به پي، نو زما بچو ته به څه نه وایي او زما اهل ته به څه نه وایي. په دې نیت ما دا خط لیږلی، په دې نیت ما نه دی لیږلی چې د رسول الله رازونه وټ کړم یا زه منافق یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایله ویل دا حاطب رښتیا ویله او چې څنګه خط په کومه اراده او نیت لیکلی مقه خبره یې وکړه. الله آیات راولېږو چې ګوره الله وایي زه پوهېږم ګوره په پټه دوستانه باندې وانا علم الله وایي زه پوهېږم بما په هغه څه باندې اخفیتم چې تاسې پټوئ وما اعلنتم او الله وایي هغه څه چې تاسې ښکاره کوئ په ژبه باندې. ومن یفعل دا منکم ومن یفعله منکم چا چې وکړو دا کار دا دوستانه یې وکړه د کافر سره فقد ضل سواء السبیل نو دا ګمراه شو د سمې لارې نه. دا اوس علت یې وایي، علت دوستانه ورسره مه کوئ. ای یثقفوکم الله که چرته عمومي دویا تاسو لره بیا موزی الله ویا دیا تاسو لره یکونو لکم نو کیږي تاسو د فار الله ویا اعداء دشمنان. ګوره کله چې الله وی د باندې بر شو د کافره او کم ځای کې الله وی مؤمنه بیانی سلینه یکونو لکم اعداء دا بدی دشمنی تاسو دوستانه کې الله وی کافر سړی د مؤمن هیڅ کله دوست نه جوړیږي. او تا ته ما واقعه د عبدالله بن عمر ویلې وه چې په سفر کې یهودي راسو او هغه چې سفر ما ختم کو نو ما ته څه ضرر نه ور رسولی. وی ما ته تپوس وکړو چې د الله د پیغمبر خبره خو دروغ کیږي نه، موږ د هغه نه اورېدلي چې کافر ستا دوست نشي جوړېدی، نقصان به در رسوي، تا خو ما ته به دې لاره څه نقصان را ونه رساو. هغه ویل تا نه کتله زه وس مې د باندې نه برېدلو نو شاته ستا په سوري د بره ګرځېدم د غوسې نه چې ستا د بدن د تنې کم سوری نو با به زه د بره ګرځېدلم. الله ویا کلان د باسي او عمومي تاسو لره یکونو لکم اعداء نو کیږي دویا تاسو لره دشمنان.
ویبسطو الیکم ایدیهم او اوږده کیه دویه تاسو ته لاسونه خپل والسنتهم او خپلې ژبې دپاره د ردو بدو الزام به د باندې لګیه بدنامه د باندې لګئ بسوء په بدۍ سره وودو او خوښه ګڼي دا کافره لو تکفرون چې تاسو هم کفر وکیه څنګه چې دی کافر دي چې تاسو هم کافر شئ لن تنفعکم هیڅ اړیه پیدا نه درکوي الله وایي تاسو ارحامکم د دی خپلولینې او رشته داریانې خپلولي الله یې ګوره د کافر سړیه په کار باندې ناراضیه ولا اولادکم او نه اولاد ستاسو یوم القیامه په ورځ د قیامت یفصل بینکم الله به فیصله وکړي جدایي به راولي الله تعالی بینکم ستاسو په منځ کې والله بما تعملون بصیر الله تعالی په څه باندې چې تاسو کوئ بصیر لیدونکی دی د آیات مطلب دا شلو چې ګوره د کافر سره په هیڅ صورت کې دوستانه مه کوه وا د یاده خپله رشته دارۍ ولې نه قد کانت لکم ملایشته دی تاسو لره اسوة نمونه د تابعدارۍ حسنه ښایسته تاسو خو الله ویه یو نمونه پرته ده هغه نمونه د تابعدارۍ په چا کې ده فی ابراهیم الله په ابراهیم علیه السلام کې والذین پاکستانو کې ماو چې د سره و لکه لوط علیه السلام او ساره رضی الله تعالی عنها او دارنګیا تمام انبیا اذ قالوا لقومهم کله چې ویلا قوم خپل ته انا براء منکم یقینا منګه وی ویلا قوم ته ویل منګه جدای ستاسو نه ومما او دا سنا تعبدون چې تاسې بندګي کوئ ما سوا د الله نه یا منګه د بایکاټ اعلان دی ستاسو نه ومما او دا سنا تعبدون من دون الله چې تاسو عبادت کوئ ما سوا د الله نه نو ګوره ابراهیم علیه السلام د پلار خیل نه دی ساتلی لوط علیه السلام د بیبي خیل نه دی ساتلی ساره رضی الله تعالی عنها د خپل خاندان خیل نه دی ساتلی نو دا تاسو له نامونه ده که نه نو تاسو ولې کافر سره دوستانې کوئ کفرنا بکم منګه کفر کړی انکارم کړی بکم په تاسو باندې وبدا بیننا و بینکم منګه کفر کړی دی په تاسو باندې په څه ای بکم ستاسو په طریقه باندې وبدا بیننا و بینکم او ښکاره شوې ده زمنګا په منځ کې او ساس په منځ کې العداوه دشمنی والبغضا او بغض او کینه ابدا د همیشه د پاره حتی تؤمنو بالله تر دې پورې چې ایمان راوړی په الله باندې وحده یوازې نو بیا به هم دوستانې ویه بیا ملګري وي الا قول ابراهیم لابیه مگر وینا وه د ابراهیم علیه السلام لابیه خپل پلار ته لا سافرن لک ویل خامخا به زه بخښنه غواړم تا لره د الله نه وما املک لک او زه واکدار نه ما تا لره من الله د الله د عذاب نه من شی د څه څیزه ربنا زمونږ ربه علیک توکلنا یا الله بروسه کړې ده منګه په تا باندې ویلیک انبنا یا الله منګه رجوع کړې ده تا ته اولئک المصیر و الیک المصیر الله ویا تا ته ګرځېدل او واپسې ده تا ته دوباره واپسې ده واپس تک تا ته دی ربنا رب زمنګه لا تجعلنا منګه مگر زوا فتنه امتحانا امتحان بکلیا چې کله د باندې کافر غالب شي نو بیا به امتحان اب عذابونه درکوي دویمه معنا ربنا رب زمنګه لا تجعلنا منګه مگر زوا امتحان چې د کافر په لاس عذابونه وڅکو
للذین دا کسانو دپاره کفرو الله چې کفر یې کړی دی واغفر لنا یا الله بخنه راته وکړه ربنا ای زمونږ ربه انک انت العزیز الحکیم یا الله ته زورور ذات او حکمت والی لقد کان لکم یقینا شته د ستاسو دپاره اسوة الله ویا نمونه د تابعدارۍ حسنه ښایسته لمن کان یرجو الله خو د هغه چا دپاره الله ویا چې هغه عقیده لري د الله د ملاقات والیوم الاخر او د ورځ د آخرت ومن یتوله او چا چې مخ واړه نو فعلی غضبون چا چې مخ واړه په هغه غضب دی د الله فإن الله هو الغنی الحمید الله تعالی بې پروا او ستایلی شوی دی عسى الله نږدې ده چې الله به دا تسلي ورکوي مؤمنانو لره عسى الله نږدې ده چې الله تعالی به ان یجعل بینکم وبګرځي الله تعالی ستاسو په مابین کې وبین الذین او په مابین دا کسانو کې یا به پیدا کیا ستاسو په مابین کې او دا کسانو په مابین کې عادیتم منهم چې ستاسو دشمنی د هغوی سره عادیتم منهم چې ستاسو دشمنی ده منهم د هغوی سره څه به پیدا کړي موده محبت مینه به راولي لکه دا مینه وکنه لکه محبت دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ام حبیبی رضی الله تعالی عنها سره نکاح کړی و د ام حبیبی سره چې دا لور د ابو سفیان و دا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هجرت کړو د قرنګیا نور مؤمنان چا سره دشمنی و او الله دا غیا پزله کې ایمان پیدا کو نو ستا مرګري شو والله قدیر الله قدرت لرون کې دی والله غفور رحیم الله بخون کې مهربان دی لا ینهاکم الله نمنه کوي الله تعالی تاسو لرا دا کسانو نه دا دویم باب دی د اخره پورې تقسیم دی وسته کافرو ذکر د قوانینو دی نمنه کوي الله تعالی تاسو لرا الذین د دوستانې دا کسانو نه لم یقاتلوکم چې د یا جنګ نه دی کړی ستاسو سره په دین په دین کې دا اول قسم کافر دی د دینه مراد د هغوی سره تبرع ده د هغوی سره نیکي ده په امور د دنیا کې د زړه محبت نه یاده تجارت و سره کې آسی ګاونډي دی یا ملک لیزی راځي نو د دینه دی الله نه منع کوي چې ستاسو سره جنګ نه دی کړی په دین کې ولم یخرجوکم من دیارکم او دویا نه دي ایستلي تاسو لره من دیارکم د کورونو ستاسو نه د کورونو نه یې وایستلي تاسو ان تبروهم چې تاسو نیکی وکیا د دیو سره وتقسطو الیهم او انصاف وکیا تاسو د دیو سره مراد ته نڅلې چې مال ولا ورک یا سره گاون وکي په خطرېقه باندې ان تقسطو نو د دا د دوستانې نه دی الله نه منع کوي د دینه مراد څه دی بعض علما وایي چې د دینه مراد یعنی تجارت کول دی لین دین کول بعض مفسرین وایي چې انصاف کول په هغوی باندې ظلم نه کول بې ځایه د هغوی نه جزیه ټکسونه نه اخیستله انصاف د هغوی سره کول ان الله خن الله تعالی یحب المقسطین الله مینه کوي د انصاف کوونکو سره انما ینهاکم الله والله منع کوي تاسو لره عن الذین دا کسانو د دوستانې نه دا دویم قسم کافر دی دا کسانو د دوستانې نه الله منع کوي قاتلوکم چې د یا جنګېدلي دي ستاسو سره په دین په دین کې واخرجوکم او تاسو ایستلي ویا دیو من دیارکم د کورونو نه وظاهروا او تعاون او امداد کړی دی علی اخراجکم ستاسو په وستلو باندې ان تولوا منهم چې تاسو دوستانه وکیا د دیو سره
ینهاکم الله ان تولوا الله دې منع کیا د دوی د دوستانې نه ومن یتولهم او چا چې دوستانه وکړله د دې سره فاولئک هم الظالمون الله ویا دا خلک ظلم کوونکي دي. اول قانون و ذکر کوي د مؤمنانو عامو دپاره یا ایها الذین آمنوا ایمان والاو اذا جاءکم المؤمنات کله چې راشي تاسو لره مؤمنانې ښځې مهاجراتنا هجرت کوونکي وي فامتحنوهن لا ویا امتحان وکړه یا په دې باندې امتحان وکړه یا په دې باندې امتحان یې والی امتحان یا په څه دی یا په بیعت وروسته را روان دی 12 نمبر آیات کې را روان دی هغې کې به وګورې امتحان څه وایي پاکې آیات یې څه تپوسونه کوي څه ترېنه غواړي الله اعلم الله تعالی ښه پوهې دی بایمانهن په ایمان د دوی باندې فإن علمتموهن کو چرتا علمتموهن مؤمنات کو چرتا پته ولګېدله تاسو چې دی مؤمنې دي نو فلا ترجعوهن لا مې واپس کوئ الی الکفار کافرو ته چې راشي که نه ستاسو خواله او دا زنانه څه وي مؤمنې وي نه لای ګوره دا مؤمنه دا مه واپس کوه الله ویه بیت کافرو ته ولی لا هن حل لهم ندی الله ویا دویا حلال د دیو دپاره لا هن ندی دا ښځې حل لهم حلال د دیو دپاره ولا هم او نه دا سړیا یحلون لهن حلال دیا د ښځو لره بس نکې ماته شو کافره ده په مکه کې ده او دارنګې یاره وتښتېدله او هغه بیا مؤمنه شوله ایمان یې راوړ نو بس کو خاوند یې راله ایمان یې راوړ په بېها کورې یې نه وړه الله ویه دا کافره ښځه دا ګوره دا مؤمنه ښځه لای د کافره سړي لره حلاله نه ده وآتوهم او الله ویه ورکیه دیو لره ما هغه مالونه انفقو چې خرج کړي دي چې دیو خرج کړي دي په دې زنانو باندې ولا جناح علیکم الله نشته دی ګناه په تاسو باندې نشته دی الله ویه ګناه په تاسو ان تنکحوهن چې تاسو نکاح وکړه د دیو سره اذا آتیتموهن کله چې تاسو ورکړه دیو لره اجورهن مهرونه د دی نو زوړ خاوند یې فاتح و نکاح ستا سره وشوله ولا تمسکو بعصم الکوافر الله ویا می ساتیا په نکاحونو د کافرو ښځو می ساتیا نکاحونه د کافرو ښځو واسألو ما انفقتم او وغواړئ هغه مالونو لره چې تاسو خرج کړی دی په چا باندې په دی باندې ولیسألو او دی دی وغواړي دا کافره ما هغه مالونه انفقو چې دی خرج کړی دی ذالکم حکم الله دا تاسو ته وامه دا فیصله ده د الله یحکم بینکم الله فیصله کوي ستاسو په مابین کې والله علیم حکیم الله تعالی پوهه ذات دی هر کار د حکمت نه ډک دی هر کار د حکمت نه ډک دی نو ګوره مطلب د دې آیات دا دی چې دا به مهاجره راله او د ایمان راوړی نو دی به د ایمان نه څه کیه نه به واپس کیه د ایمان نه به نه واپس کی او دوی به بیرته واپس کافرو له نه ورکې او هغه چې کم مال پې لګولی دی نو دا کافر له بیرته ورک عدت به تیر شي 3 میاشتې یا به حمل به وزیږی نو بیا به د هغې نه وروسته مسلمان ورسه نکاح وکړي او کو چېرته د مؤمن نه ښځه لاړه او مرتده شو نو مؤمن چې کم مال ورکړی دی نو هغه به ترې بیرته والي او دا به را واپس کیه چاته مؤمنانو ته او کو چېرته هغوی نه را واپس کوو نو تاسو هم هغوی ته ماله دا مه واپس کوئ
وَإِنْ فَاتَكُمْ ملائکو چرتا پاتې شي ستاسو نه شیون څه مال من ازواجکم د بیبیانو ستاسو نه الی الکفار کافرانو ته فعاقبتم نو لای بیا فعاقبتما چې نمبر راشي ستاسو نو فآتوا الذین ورکیا کسانو لرا ذهبت ازواجهم چې تلي دي ښځې د هغه مثل ما انفقو په شان د هغه ماله چې دی خرج کړی دی په ښځو باندې اوس کو چرته مال دله در نکو مال در نکو نو کو ستاسو نمبر رالی پیسه باله او غنیمت هم د کافر ناصل کو او د مؤمن نه ښځه تلې ده او مرتده شوې ده هغې مال وړی دی نو بیرته دې وله ورکوي عبدالله بن عباس ویه چې دا شپږ زنانه وي چې د اسلام نه بیرته واوښتلې او وتښتېدلې او کفارو سره میلاو شي نو چې کله مال غنیمت ونیو نو دی له بیرته چې په هغه ښځو یې کوم مهر لګولی و نو دې مسلمان لی ورکړه واتقوا الله الذي ویرېږئ د هغه ذات نه انتم به مؤمنون چې تاسو په هغه باندې ایمان راوړونکي ویه دویم قانون و ذکر کوي یا ایها النبی ای پیغمبره اذا جاءک المؤمنات کله چې راشي تا لره مؤمنې یبایعنک نو بیعت کوي ستا سره اوس چې دا بیعت کوي دا په څه باندې کوي امتحان یې دا دی دا بیعت با په دې خبره باندې کوي علی الله یشرکن بالله چې دی به شرک نه کوي د الله سره شیان دی څه څیزه دا ګوراوله بیان د عقیدې دی نو چې کله ته د سړي او د ښځې عقیده د نه برابر کړي نو عمل یې برباد دی نو یو به ګوره شرک نه کوئ او الله به منئ ولا یسرقنا او دی بغلا نه کوي ولا یسرقنا او نه به اغلا کوي ولا یزنین او نه به زنا او بدکاري کوي ولا یقتلنا او نه به وجني اولادهن بچو خپلو لره ولا یأتین ببهتان او نه به راتلل کوي په بهتان په بدنامي سره یبترینه چې جوړوي بین ایدیهن په مابین د لاسونو و ارجلهن او په مابین د پښو کې د دې نه مراد څه دی مراد ترې نه دا دی اولاد الغیر بالزوج مراد ترې نه دا دی چې اولاد د خاوند نه دی او خاوند ته منسوب کې لکه بدکاري کړې ده او اولاد یې پیدا شوی او وی دا مې د دې خاوند نه دی نو دا ابترا ده په مابین د پښو او په مابین د لاسونو کې کنایه ده څه نه د جما نه ځکه جما څه ته وایي الجهد ما بین رجلین و ما بین الیدین سر د بخلاصي نو دې د وجې نه دا کنایات یا بعض علما ویا چې د دې نه مراد شغل خوري ده بعضې ویا چې دا بهتان دی سره د وجود د علم نه لکه پته ورته شته پته ورته ده او د هغې باوجوده الزام لګوي لکه دا پته ورته ده چې دا اولاد مې د خپل خاوند نه دی او پردي ته منسوب کی او دا ورته پته ده دا د دې دپاره چې دا خاوند وشرمیږي نو دا به هغه زمانه کې کېدله اوس زمانه کې هم دا کوي که نه بعضې زنانو له خلک پیسې ورکي هغه پیسو باندې وغولایه او ووایه په دې خاوند یې وایي بدنامه ولګوه وایي تور یې که دا خاوند نو تور دا چې هغه یا د بل څه لاړه شي او یا دقه رنګ یې ووایه چې دا اولاد خو مې د دې خاوند نه دی دا خو د پلاني نه دی حالانکې دی د دې خپل خاوند نه خو دا دروغ وتړي د خاوند د بدنامې دپاره الله وایي دا به نه کوئ بدنامه به نه لګوئ ولا یاسینک او نافرمانی به نه کوي پیغمبره ستا فی معروف په نیکو کې نو چې دا شرطونه ومنل الله ویا فبایعهن نو بیعت ورسه وکړه پیغمبره واستغفر لهن الله او دی لا بخنه غواړه د الله تعالی نه ان الله غفور رحیم الله تعالی غفور رحیم بخنه کوونکی او رحم کوونکی دی اوس ګوره یو دا خبره یاد ساته مخکې م کړې وه
چې یو بیعت رسول الله صلی الله علیه وسلم په څه کړی په جهاد. اخو استادی صورت فتح کې و او هغه بیعت په دا کې د اچا اختلاف نشته. یو استاد بیعت دی په بكل نصحین باندې په هر خیر کار. دا کم بیعت چې مثال کې دا مریدان یې کوي صحیح ده، یا طالب العلم د استاد سره وکي دا په نیکو کې چې زه به نیکي کوم یا دا نو دا بیعت هم ګوره د حدیثو نه څه دی ثابت. ځکه روایاتو کې راځي، مسلم کې روایت دی، مشکات کې حدیث دی، صحابي راغلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړو په څه باندې؟ په هر خیر کار چې زه به پیغمبره هر د خیره کار کوم او د ګناه نه به ځان څه کوم، نو دا بچوم دا جایز ده، روا ده وساري دا کوي. او چې کلم د باندې یو نگرانی کنه چا سره تعلقی دینی نو دا بهتره. زمونږ د ټولو استادانو بره د چا سره تعلق دینی ورسره، نو هغه پتا باندې بیا نظری، نو ته به تعلق اصلاحي د هغه سره قائمه. صحیح ده. د مفتی رشید احمد رحمه الله د شپلی تانوی سره دارنګه زمونږ د استادانو دا د مفتی حبیب الله صاحب د مفتی رشید احمد سره دا سیا زمونږ د زنو دا طلباو د مفتی مسلم صاحب سي د چا د مفتی سراج الدین صاحب سي دا سیا با عمل علماء غټ غټ چې سره ستا ملاقات کیږي او ته ورځې، نو دا ښه خبره ده چې د هغې په مشوره کې دننه ته کار کې دین چلی، نو دا به هېڅکله بیا نه خرابېږي، نه لا بیعت وسه کوه، دا بدعت نه دی ښه، دا بیعت دی، نو دا جایز ده. اوس بیعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زنانو سره پڅو، نو عایشه به یې ویه چې قسم مې دې وي په الله چې ما مست چې نه دی ټچ کلی لاس ته رسول الله لاس ته پردی زنانه. نو د سړو بیعت خدا دی چې لاس په لاس کې کیږي که هلته صورت فتح کې رال کنه چې دی تا سره بیعت کاو، نو د الله لاس فوق ایدیهم دی، یعنی د الله لاس دی د باره دی ګوره چې لوز مات نه کوي، نه په جهاد په مرګ بیعت کړی، نو د سړو سره په لاس لاس به ورکړي، بس لاس به د بره کیږي، نو بس دا بیعت وشي چې ته زما پیرې او زه دې مرید. او د زنانو سره یو طریقه په کلام وه، پرده به لګېدلې وه، رسول الله به ورته دا شرطونه وویل، غلا به نه کوئ، شرک به نه کوئ، زنا به نه کوئ، بدنامه به نه لګوئ، بس. او موږ دا منلې امنا وسلم نه بیعت به په دې وشو. دویم قول دا دی چې پیلی به وه، پیلی کې به اوبه وي، نو با کې به پیغمبر لاس کته کړله، بیا به یې دا ورکړله په دې کې لاس کېده، نو با کې به یې لاس کېښوده. صحیح ده. او دا په دې باندې نه ده چې ګنې بیعت په دې باندې کې دا راله ده هنده د ابو سفیان بیبي وه، او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر خلافه وه، راله چې پیغمبر ورته ویل الله یشرکنا بالله. صحیح ده. نو چې کله رسول الله خبرې واورېدلې وی هندنې او ولې نه، نو ته ویله پیغمبر ویلې ما صنعت به حمزه، ویله تا د حمزه سره څه چل کړی و، د هغه لاشې سینې ترې ایستلې وه که نه اینه، او هغه یې چیچلې وه د غوسې نه. او بعض سیرتونه لګیا د صحابه د غوږونو نه غوږونه یې کټ کړي او پوز او شونډې د هغې نه یې ځان له لاکټ جوړ کړی، غاړې ته یې اچلی، ډېره خلاف وه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته بیا ویه چې ته زمونږ نه بیعت واله، ته دا ټکی ورته ویله چې غلا به نه کوئ، نو هغې ویله ابو سفیان ډېره بخیل دی او ویل ډېر سخت سړی دی، او ویله زه د هغه د مال نه داسې پټ غونته کې څه رالمه، نو ویل ماله جایز دی. نو رسول الله وخندله
ویل هو لکې حلال، دا دله حلال دی، حلال دی دله، خو دومره برالی چې ستا ګزاره پې کېږي او ستا د بال بچ. اوس یو خاوند دی که نه، او زنانه له خرچه نه ورکوي، او هغې نه اولاد روپۍ غواړي، سار سکول له ځي یا 5 روپۍ، مدرسې له ځي 10 روپۍ، او داسې جامې وله نه راوړي، نو د شپې ته واسکټ شی والی ښه، دا جب ته نه زرګونه 500 خپلې خرچې دپاره پیره چې نه ورکې، نو دا د نه اخیستی شي. ځکه د ښځې خرچه دا په خاوند باندې فرض ده، دا به کوي، ساتي به، خوراک سکاک، د هغې جامه لوپټک، د بچو د نابالغو بچو خرچه دا په بابا فرض ده. او چې کله بالغه شي بیا د خپل کار کوي، بیا یې ځان له خوره او څکه، څه کار دی کوه خپل، سرسایهګانې به هم په خپله ورکوي ښه. اوس ځینې خلک دا بچي او د هغو هم بچي د نوسو دا هم پسې ورکوي او د ګیندو دا هم ورکوي، او دا هر سړي باندې خپله ده استادي، بالغه خپله ده، خپل جب ته به وګورې 100 روپۍ د څه دي راوابېلې، او دا به په خپله یو غریب له ورکړي. بالغ نابالغه بچی یا مثال کې بېوسه معذوره بچی یا بچیه، نو د دې خرچه دا په چا ده؟ دا استادیه په بابا ده. پاتې شول انګوره، چې دا انګوره دا په دې کور کې ده راواده شوې ده، اوس به سرسایه پلار ورکویه، او که سرسایه به سخر او خاوند، نو په خپله به یې ورکوي. زنانه خپل حق شته که نه، مهر، نو دی چې په 1504 جوړه الي، نو دی 300 روپۍ نشي ورکولی د سرسایه په کال کې، نو دا به ورکوي. صحیح ده، سرسایه به سرسایه په هغه سړي د هغه به راشي چې څوک زکات ورکوي، دا دپاره خپل دغه دی، دا خپله مقدار دی. استاد رور لا سرسایه چې د نه بیلي او غریبي نو ورکولی شي، چې ستا نه بیلي، ستا نه بیلي، ستا په جایداد کې حصه نشته، کاروبار د نه بیل دی، او ستا رور دی خپل خو غریب دی، ستا نه بیل، نو سرسایه ورکولی شي. لیکن پلار یې زوی له نشي، زوی یې وسیله، دا پلار یې وسیله نشي، کړ وسیله نشي، کودیله نشي، پردیله نشي، دې ته اصول وایي، دا جړ دی ټول، دی له نشي ورکولی. دارنګه لور له نشي، نوسیله، کړ وسیله، کودیله، پردیله، دله نشي ورکولی. او دقه رنګې دا سړی پلار لم نشي، پلار لم نشي، نیکه لم نشي، در نیکه، ور نیکه، پر کر مر، یو لم نشي، داسې په زیزه پورته، دا یو له نشي، دا جړ، دا اصول دي ټول. صحیح ده، نو یو ته اصول و یو ته فروع. اوس ترور د غریبه، خور د غریبه، ستا په مال کې برخه نشته، حصې ستاسې نشته، نو په دې مسله ځان پوه کوه چې کومه حصې ستاسې ګوره ده، لکه پلار مړ دی او ستا څه جایداد پاتې دی، د پلار جایداد دی، د یو خورونو ګټلی، په دې مسله اکثر خلک تیروځي، او بعضې خلک وایي چې یاره وایي دی پلانو خور له حصه ورنکړه، او پلانو هلکه تپوس یې وکړه چې څه شته که نه، څه شی ورکړي خوار، چې پلار یې وله څه شی ګټلی نه دي. نو اوس که د هلکانو په خپله ګټلي، نو د خور حصه خو په هغه کې نه کېږي، او دا سړی په خپل مړ شي، د ده د بچو حصه ده، د خور سره به همدردي کوي، غریبه ده، دا سره مرسته کوي، امداد به کوي، بغیر د زکات او سرسایه نه به موسه کوي. یو ته دایمي صدقه وی، او یو ته استاد یې څه وایي فوري صدقه وی. فوري صدقه دا یو د هنګامي صدقه راله، جهاد دی، تبلیغ دی، فی سبیل الله دی، طالب العلم دی، یو دم ویله لکه چانده راواچوئ حالات خراب دي، هنګامي چانده وکړه دم. او دایمي صدقه چې دا به ته زکات ورکې، سرسایه به، او هر ورځ چې راپاڅېږه نو کم از کم یو لسګون 15 صدقه کوئ. او د دې اسانه طریقه ما تاسو ته ښودلې وه. صحیح ده، د دې اسانه طریقه دا ده، و زنانه دي که نه، نو هره ورځ خو صدقه سوالګر کور ته نه وي ولاړ دروازې ته، یا هره ورځ خو لسګون مدرسې او جومات ته نشي رالیږلی، نو هغه د داسې کار کوي،
منګه مدرسه کې داسې کار کاوه. زمونږه مدرسه کې دا قانون مفتي صاحب موږ ته ویله چې د طالب العلم روپیه دا چې فی سبیل الله د دې ډېر اجر دی، ځکه دا خو د الله په لاره کې نو د الله د لارې 1 روپۍ هم ډېره. نو په هغه وخت کې به 5 ګونونه او د سیکې 2 ګونونه به و. نو ویل 2 روپۍ 5 روپۍ 10 روپیه دا ځان له کمیټې جوړه کړئ، دې ته وراچو هره ورځ دا صدقه ورکوه. وایي ستا په بدن کې 380 اندامه دي، په هر اندام باندې صدقه لازمه ده سحر، دا صدقه به ورکړي. نو صحابه ویل یا رسول الله دا طاقت څوک لري؟ ویل 2 رکعته مونځ کوئ که دا صدقه ده. سبحان الله الحمدلله دا صدقې دي. خو دا صدقه ده اصله چې ته بس 5 ګونه راورس کمیټۍ ته ورچي، په کور کې 10 زنانه دي او په شریک کې ویله خو داسې چې غله پکې چې 10 زنانه یې او هغه یې ورکوټ یې کمیټې اخیستې ده، هغه 20 واله هره ورځ 10 ګونه سهار کې ور اچئ، هره ورځ 10 ګون سهار کې ور اچئ او دا 10 ګونه وایي چې دا زموږ صدقه دی. ښه 2-3 میاشتې بعد میاشت بعد یې راویستلې هله دا ولېږئ مدرسې ته ورکړئ. دا جومات منډه جوړېږي پلاني جومات کې ورکړئ، دا لوی اجر دی. نو دغه نه به 1000 2000 3000 15000 10,000 جوړې شوي، نو په تا به بوج هم نه یا او صدقه به مره ورځ کېږي. او د الله پیغمبر فرمایي چې سړي صدقه ورکوله دا به الله په ناکاره مرګ نه وجني، هېڅکله به ناکاره مړ نه شي. خاتمه به د الله بهتره کوي. خاتمه چې سړی وایي چې زما حسن خاتمه وشي، په ښایسته طریقه زه مړ شم، نو دا د خپل وس مطابق صدقات کوي. صحیح ده؟ خوراک څښاک پچا کول دا صدقه ده. دارنګې یا په اولاد خپله خرچه کول، په کور خرچه کول، په ګاونډي، نو دا د صدقې اصول او طریقه ده. دا موږ خپله مدرسه کې هم دا طریقه کړې. بکسونه مو له 2 اخیستي، نو کله یې راکولاو کو پکې 2000 هم پکې 3 4 5 دا د طالبان 15 او 10 ورچ. صحیح ده؟ نو هغه باندې بیا موږ څه کوو؟ یا یتیم طالب یا په د ډاکټر خرچه د طالب نه جوړه شي، یا یې وله لنګر کیسه ور واچو. نو علم پس علم حاصلې او صدقې هم د باندې روره دې لګي، نو دا لوی اجر دی که نه؟ ثواب یې ډېر دی. وساج نو دی ویله چې ابو سفیان ډېره سخت سړی دی، وی څنګه مال ته وایو؟ نو رسول الله وخندله وی چې دا خو هنده ده. ویل او ویل دومره تیراله چې څومره دا ستا کافي کېږي. بیا ورته ویل 3 شرط یې ورته وویله چې ګوره دا به بدکاري نه کوي، ولا یزنین، بدکاري به نه کوئ. نو چې دا شرط یې ورته ووه نو هندي ویله او تزني الحره، ویل یا رسول الله ویل زنانه به ویل آزاده ښځه هم بدکاري کوي، لکه دا ډېر عیب و. دا بدکاریانې به په هغه زمانه کې وینځو کولی. تا ته ما ویل دا به ګرځېدې د غوا او ګډو او بزو په شانتې دا مارکېټونه به ترې ډک. دا اوس یې ګرځي که نه؟ ته ګورې دا غوا ګړي بزې دي بس ګرځي منډې وکړي. نو هغې داسې تعجب وکړو، ویل یا رسول الله ویل آزاده ښځه بدکاري کوي؟ که آزادې ښځې نه دا تصور نه و چې دې بېحایي وکړي، بدکاري دې وکړي څوک، او وینځه به وه نو بار به ګرځېدله، نو بس وستاج یې چې چالان دې صداقه ده، پته به یې نه لګېدله، ځکه د هغه به د چا په نکاح کې نه وه. خلکو به تجارت لا اخیستې وي، لکه غوا ګړې بزې چې سړی اخلي، هلکه وایي دا به لږې وساتو، ښې به کړو، خرڅې به کړو. نو میلې له بدله خرڅوله به، او حکم یې د سړي و مخ به یې بیدیایي، مټې به یې بیدیایي، پرده به نه کوي. دا د دې ذلت ته اشاره ده د کافر، چې دا ذلیله دی. مؤمن خو عزتمند دی، د مؤمن ښځې دا عزتمند دي، دا به په کور کې الله وایي. نو دې تعجب وکړو. بیا یې ورته 3 شرط ووایه ولا یقتلن اولادهن، ویل ګوره بچي به نه وجنیه. نو هغې ویله دا هندي ویله ویل یا رسول الله موږ راوړه دا رالوی کړله، واړه ویل راولوی کړله، وقتلتموهم، او ویل تاسو مړه کړله کله کبارا یوم بدره، غټ غټ شو، ویل هغه ایسته مړه کړله تاسو. نو خو بیا یې هلته مړه کړله که نه، باقي د کفر ملا ماته شو. ویل موږ رالوی کړي وو او تاسو نه بدر کې مړه کړله. نو ویل نور خو موږ نه وجنو. نو عمر رضی الله تعالی عنه دا خبره واورېده، فضحک عمر حتی استلقى،
وی عمر دا خبره واورېدله دا د قتل هغه به د کافر قتل ته ډېر خوشحالېده لکه ګوډي ریلاله کې ته چې خوشحالېږي نو وی دومره یې وخاندله چې په شا وغورځېدو ولېدله نو علای ولایت نبی بهتان یبترین و بین ایدیهن و ارجلهن ولا یعصین که نافرمانی به هم نه کوئ فی معروف په هغه نیکو کې فبایعهن چې دا یې ومنله نو بیعت ورسره وکړه او بخښنه مو له غواړه د الله نه یقینا الله تعالی بخښونکی مهربانه دی یو پیر راغلی و زمونږ باجه وړله د ځوان بچیه دغه راوړی و داسې چیټې راوړی اوسه دومره کاپړه وه ویل دا مې د کعبې غلاف راوړی دی نو د هلکانو له به یې نه دی د پاکو پاکو له بې په ګروپ چې دی دیو له بیا په دې مخ پسې داسې راښکلو ویل چې ګیره پرېږدي دا به ویل چې دا د دې په برکت باندې به وایي او شرک دی الله دې پیک د کعبې غلافونو باندې کاره نو کعبې په غلافونو باندې بخلی وی نو ابوجهل پسې ډوډۍ سولولي ابولهب به پسې وایي سم ځان مګودو هغه ټول عمر هغو جوړه کړې م ده دا کعبه د حجر اسود یې تا ښکول کړی هغه څټلی داسې یې کړی ټوله ورځ به هغوی به د حجر اسود راغستو دا د جنت ګټه ده پیدا نه ورکوي عقیده نه ده برابر عمل نه دی برابر زمزمې او سالیه په کورونو کې بیدو ابسکلي په باندې بیا د ټول روزمره کارو د کور حاجیان له به د حج په مقام باندې وباستو ورکاو نه راځي الله یې ګوره په کار نو ګوره نافرماني ولا یاسینک و شهر ابن احشب ویه چې عیسیان د پیغمبر څه دی وی النوح نوح ویر بانه کوي رسول الله فرمایي ګوره لیس منا من شق الجیوب و ضرب الخدود هغه زنانه زما په امت کې نه ده هغه سړی چې هغه د غم په وخت کې ګریوان شلی او یا مخ په څپېړو وی او یا د سر نخته شوکیه دا نافرماني ده الله یې ګوره په دې بیعت هغه څه شوی ولا یسینک فی معروفنا دارنګې امام قتاده ویه ولا یسینک ای الخلوت ما غیر المحرم وی خلوت به نه کوې ګوره د غیر محرم سره چې ستا سره نکاح جایز ده نو دغه څه به خبرې نه کوې په دې کې بیعت اغستې دا سره به ځان له کېږي نه دوکانونو ته نه به وستا جیا کورونو کې نه به په کوڅو په لارو کې اوس خو یې نه کوي که نه دا بیعت باندې عمل دی دا یې د هغوی نه ګوره بیعت اغستی دی په دې باندې کلبي ویه دا هر معروف ته داخل دی هر معروف ته یا ایها الذین آمنوا ایمان والاو لا تتولوا دوستانه مکوئ قوما د داسې قوم سره غضب الله علیهم چې الله غصه دی په هغوی باندې مراد ترې نه څوک دی یهود او نصارا او منافقان قد یئسوا من الاخره الله ویه دی نا امید دی د آخرت نه کما یئس الکفار من اصحاب القبور څنګه چې نا امید دی کافران د راپورته کېدو د قبرونو والا نه دی د آخرت نه داسې نا امید دی یا د خیر نه چې مړه آخرت کې ثواب دی نشته داسې نا امید دی الله دا کافره لکه څنګه چې کافره د قبر نه نا امید دی چې قبرونو والا دوباره بېرته راپورته کېږي نه نو دقه رنګې دی د آخرت نه نا امید دی امتیازات د صورت دا منوه د دوستانې د مشرکینو نه اقسام د مشرکینو په اعتبار د تعلق سره ذکر د مهاجراتو وقت د سلکیه هغه شرائط د بیعت بسم الله الرحمن الرحیم سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض سورت صف مصحف کې دا یو شپیتم نمبر سورت دی او نزول کې دا یو سلا نهم نمبر سورت دی نازل شوی دی پس سورت تغابن
او مخکې یا د سورت جمعې نه رابط یې د مخکې سره ده. مخکې آل صورت کې زجر په افعال غیر مرضیه و باندې یعنی کارونه نه منع کړلې چې الله هغه نه خوښوله دا یې نه منع کړي. په دې صورت کې زورنه ده په اقوال غیر مرضیه و باندې داسې خبرې مه کوه چې الله یې نه خوښوي. آل صورت کې طریقه د دخول و د خلکو په اسلام کې په دې کې طریقه د دعوت د اسلام دا صورت ده. زورنه ورکوي په قول بلا عمل، ترغیب ورکوي جهاد ته. خلاصه د صورت ته صورت شروع کې توحید دی، زورنه ده په قول بلا عمل، ترغیب دی جهاد او تخویب دی. مثال د بنی اسرائیل په ترک د جهاد، بشارت دی د مجیئت د پیغمبره، زورنه د منکرین لره بشارت دی مجاهدینو لره، ترغیب دی جهاد ته په مثال د حواریینو باندې. سبح لله دا داوره د توحید، پاکی وای الله لرا ما سوکا فی السماوات چې په اسمانونو کې دی وما فی الارض چې په ځمکه کې دی وهو العزیز الحکیم دا الله تعالی زورور ذات دی، حکیم هر کار د حکمت نه ډک دی. یا ایها الذین آمنوا ایمان والا لم تقولون ولی وای ما ها خبرې لا تفعلون چې تاسو نه کوئ په خپله په هغه باندې عمل. داسې مه کوه. دا ګوره د دې ګوره دا مطلب نه دی چې ګنې کې په خپله باندې مون نه کې او بل له دعوت نه ورکړي. نه دا مناسبه نه ده، دا مناسبه نه ده چې او خپله باندې خلکو له دعوت ورکړي او ځان له دې په هغه باندې عمل نشه. الله وایي دا مه کوه. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج په شپه څه خلک ولیدله په جهنم کې چې هغه یا په خپله کلمو باندې داسې ګرځېدله لکه د غوبل غویه. ویل دا څوک دی؟ وی دا ستا د امت خطیبان چې دی یا خطابت کوي، خلکو له دعوت ورکوي او بیانونه کوي او په خپل یې په عمل نشته. وی د قیامت په ورځ باندې به یو سړی جهنم ته الله واچوي او چې جهنمیانو ګوریانو دا به د دی داعي چې دی له دعوت ورکړی دی، نو دا به د دی داعي وي، نو دا به ورته ووایه چې لکه تا خو به موږ له دعوت راکاو او ای تا سمې ویله خو په خپله مې عمل نه و. الله وایي لم تقولون ما لا تفعلون، ولې خبرې کوئ ما لا تفعلون چې تاسو یا په خپل عمل نه کوئ په هغې باندې، نو عمل پې نه کوه. او دا ډېره د تاوان خبره ده چې ستا په دعوت باندې خلک مؤمنان شوي او ستا په دعوت باندې مسلمانان یې او هغه جنت ته لاړ شي او تا ټوله ورځ قال الله او قال رسول الله ویلي او ته جهنم ته ځې. د دې د وجې نه به ابي هريره ژړل، وی چې دا علم مې نوی کړی او ډېر ګران کار دی چې خلکو ته وی نه ګوره خپله باندې به عملم کړي. دا ډېره ضروري ده. زمونږ مفتي مجتبی دامت برکاتهم العالیه اوی که نه وی ډېره د شرم خبره ده چې د بخاري د غاړې نه جهنم له روانې چې ټول عمر دی یاقا وبي قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان او قال رسول الله او قال الله دا دی ویل او بیا دی فیصله وکړي چې زه دې وجې نه ابي هريره خواله یو سړی رالی رضي الله عنه ویل ما ته داسې حدیث ووایه چې تا د رسول الله نه په خپل اورېدلی. دې ته حدیث مرفوع وایي چې د پیغمبر نه به برای راست اورېدلی بلا واسطه. ښه وی کښېنه. وی دا مخامخ کالاینې هغه وی ابي هريره بېهوشه شو. بیا لږ ساعت پس هوش کې رالی وی دا مخامخ خلاینې ویل بیا بېهوشه شو. بیا ویل دا مخامخ خلاینې بیا بېهوشه شو. چې دریم ځله هوش کې رالی وی ما رسول الله په دې قلا کې ناست او وی رسول الله ما ته ویل چې ابا هريره اول به جهنم ته څوک داخلېږي؟ ویل ما چې یا رسول الله الله اعلم ورسولو، الله او د الله رسول پوهېږي. وی ما ته ویله چې اول به جهنم ته زما د امت علما چې علم دې دپاره کړی دی
د خلکو نه پې خوراکونه وکړي، خلکو ته ملا وایي، مناظرې پې کوي، باسونه لانجې کونجې، د خلکو مخونه ځان ته راړیه چې خلک ما ته لوی ملا وو. دا مرض یې که نه، دې نه پناه غوره غواړه. ما لا تفعلون لا چې نه کوئ. کابوره لویه د غصې خبره ده، کابوره مقتن لویه د غصې خبره ده. عند الله فنزد الله ان تقولو چې تاسې وای ما څه لا تفعلون چې کوئ نه. ان الله يحب الذين، یقینا الله تعالی مینه کوي دا کسانو سره یقاتلون فی سبیلي چې دی جنګېږي په لاره د الله کې. صفا صفونه کأنهم بنیان مرصوص، گویا چې دا آبادي ده د یو بل سره جوخته آبادي د الله. ګوره دا مجاهد خو الله دې اوس د مجاهدینو په مابین کې اختلافات ختم کړي. دا غټه مسله چې بس مجاهد په خپل منځ کې خلاف نو بیا کافرو ته پیدا شي. الله خدای له تشبیه ورکړې ده. ګوره دا الله وی د یو بل سره د آبادیانو په شان جوخ دی، یو بل کې چې ایټه څنګه ننوتي، نو داسې د کافرو مقابلې ته کلک ولاړي. وإذ قال موسی، کله چې ویله موسی علیه السلام، دا اوس مثال دی په ترک د جهاد، لقومي قوم خپل ته، یا قومي قومه لم تؤذون. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، هر کله چې کاږه شولو د یک، ازاغ الله قلوبهم، الله کاږه کړله زړونه د دیو. د څه نه کاږه شو؟ د حکم د الله نه، یا کاږه شو د ایمان نه، د هدایت نه، د ثواب نه. نه الله د دیو زړونه هم کاږه کړله. والله لا يهدي القوم الفاسقين، الله تعالی هدایت نه کوي، توفیق نه ورکوي د ایمان قوم نه فرمانه لره. وإذ قال عیسی ابن مریم، کله چې ویله عیسی زوی د مریم، یا بني اسرائیل، ای اولاد د یعقوب علیه السلام، اولاد د یعقوب علیه السلام، انی رسول الله الیکم، زه استاد ما تاسو ته، تاسو سره لېږلی شوی یم، مصدقا لما تصدیق کوونکی یم لما دا څه بین یدیه چې مخکې د زمانه من التورات چې تورات دی، و مبشره او زیری ورکوونکی ما برسول د یو پیغمبر یاتی چې را بشیه من بعدی رسته زمانه اسمه احمد چې نوم احمد دی. تا ته ما ویلیو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخکنو کتابونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم احمد دی. احمد نوم دی. احمد او محمد د دې دوانو دا ماده یوه ده، حمد نه راغسې شوی، د حمد نه دوانه دی محمد او احمد، او دا نوم ولني کوي خیو عبدالمطلب ولی خیو. دا نوم چاته پوښتنه وکوي دا نوم دی ولې کېښوده؟ وی دا نوم مې ځکه کېښوده چې د دې با خلک صفتونه کوي. نو د پیغمبره د آخري پیغمبر بشارت دا ورکړی د عیسی علیه السلام. د دې وجه نه حدیث کې راځي رسول الله فرمای صلی الله علیه وسلم، وی انا دعوت ابي ابراهیم، زه دعای ما د خپل پلار د ابراهیم، هلته بقره کې دعا کړې وه، ربنا وابعث فیهم رسولا. نو وی انا دعوت ابي، زه د بابا دعای ما د ابراهیم، و بشرا عیسی، او زه زیری ما د خپل ورور د عیسی علیه السلام. نو هغه زیری دا دی چې یاتی من بعد اسمو احمد، او دارنګې او زه خوب یم د خپلې موره چې کله پیغمبر علیه السلام په تن باندې شو نو حملې شو، نو وی زما د بدن نه رڼا ووتله، او هغې رڼا د بصرې او د شام دا محلات رڼا کړ. دا اشاره وه چې دا به فتوحات راځي د اسلام. او بل روایت کې راځي چې د اسمان نه ستوری زما غېږې ته راولید، ستوری
نو دا ویا خوبونه سوي بشارتونه کوي زیری ویا ما خو له دې مخورز کې یو کس رالی ما ته ویا خوب مې لیدلی دا خوب ډېر خطرناک خوب خطرناک ما ورته ویله ما زه نور کارونه د الله دی خدا په لاره کې ومال الله دې په زوی کې مل نصیب کړی الله بخیر یو څلور دې پس رالی ما ته زما خو زوی شوی پیسې څه راوړي چې زیره خو تا نه ورکړی خوبونه موږ پیسو له بیانو یاتی من بعد اسمو احمد فلما جاهم هر کلا چې راوړل دیو لرا بالبینات واضح دلایل چا راوړل دا یا عیسی علیه السلام یا رسول الله قال دی ویلا هذا سحر مبین ویل دا جادو ښکارا ومن اظلم څوک دی لوی ظالم ممن دا چانا افترا لله الکذبا چې تړیا په الله باندې دروغ وهو يدعى الى الاسلام او دا را بللی شي اسلام ته داعی څوک دی پیغمبر دا را بللی شي اسلام ته والله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالی هدایت نه کوي قوم ظالم ته یریدون د اراده لري لیطفئوا نور الله چې د یا مړ کړي رڼا د الله تعالی بافواههم په خولو باندې دوی ته کله یوه بانه جوړوه کله بله عبدالله بن عباس د نور نه مراد قرآن دی کله د قرآن د بندېدلو دپاره یو عذره کله بل عذره کله بله سودي ویا د نور الله نه مراد اسلام دی رڼا د الله سره اسلام زحاق ویا رڼا د الله تعالی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی خوا د مجاهد شعبه دا کافر وی چې مړی کما دا باندې پتوه ولګم د تشددګردی دا جیلونو ته واچومه سنګینه سزا ورکمه خو دا د تبلیغ شعبه دا بدنامې پې لګی کله یو بدنامه کله بله کله بله خو دا د حق پرسته علماو دا په هغه باندې بېله بدنامه لګی د دې نه هره شعبه مراد هره شعبه کې کار ته کوه نو دا ګوره رڼا د الله تعالی ده او مقصد دی څه اعلی کلمت الله څوک کتابت کوي که نه څوک تقریرونه کوي څوک بیانونه کوي څوک درسونه کوي څوک تبلیغ کوي څوک اسکار کوي څوک دواګانې کوي وغیره چې مړ کړي رڼا د الله تعالی په خولو باندې والله متم نوره الله پوره کوونکی دی خپل رڼا لره ولو کره الکافرون اگر چې بدې ګڼي کافره هو الذي الله غذات دی ارسل رسوله چې را لېږلی دی رسول خپله بالهدا په هدایت مراد د هدایت نه څه دی ابولیس ویا مراد تینا دا قرآن دی ابن جوزی ویا مراد تینا قرآن دی و دین الحق او په دین حق سره حق دین دی سره را لېږلی دا پیغمبره لیظهره علی الدین کله د دې دپاره چې غالب کړي په ټولو دینونو باندې په تمام ادیانو باندې دین اسلام غالبه دی لره لېږلی دی ولو کره المشرکون الله وایي ګره چې بدې ګڼي مشرکان دې بد ګڼي خو الله به دا دین غالب کوي دی به نارې وایه چې دا یو دین دی ټول یهودیت او نصرانیت او مشرکیت او دارنګې هندیت سیکیت دا ټول به د یو کوي خو الله وایي ګوره یو نه دی دیني اسلام به غالبه دا نور به مغلوبه یا ایها الذین آمنوا ایمان والاو دا تراغلی په باره د عثمان بن مزعون کې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه څه وغوښتي اجازه ده ته پیغمبر رور ویلی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډېر ګران او چې کله دا عثمان بن مزعون وفات شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کېښودو او ویل ماله یو شناخته راوړی زه یې د خپله رور خواته خخو منالومې چې په دې باندې سبا له زه د رور قبر پیژنمه او زه به د خپل اهل نه چې څوک وفات کېدله د ده خواته به یې خخومه نو دا ورته ګران دا اوس چې ته شناخته خپل سر تږدې که نه دا څه سنت او فرض نه ده ښه دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا یو صحابي ته ایښې وه چې زه به دا قبر پیژنم نوره استحبابي درجه ده
استحباب کې علما وایي دا شته، نور واجب او څه فرض نه ده. نو د رسول الله ته یا رسول الله ویل ما له اجازت راکاوې زه بیبي طلاق ومه خاولا نومې او زه رهبانیت اختیارومه او په ځان باندې غوښه هم حرامومه او نه به ویل د شپې اوده کېږمه او ویل نه به د ورځې روژه ماتومه. د الله نبي ورته ویه و ان من سنتي النکاح، زما د سنت نه نکاح هم ده. ولا رهبانیت فی الاسلام، اسلام کې رهبانیت نشته. رهبانیت امتی الجهاد فی سبیل الله، زما د امت رهبانیت پیری دا ده چې ته جهاد کوه. غټ پیر څوک دی مجاهد، لویه بزرګه ولی څوک دی مجاهد، وی دا کوه. اسلام کې رهبانیت پیر نشته. جهاد زما د امت رهبانیت دی. واخصا امتی الصوم، او الخسی کېدل زما د امت دا روژه ده، نو روژې نیسه. او علمه حرام او هغه پاک سینا چې الله حلال کړي دی. ومن سنتي انام، او زما سنت نه داره چې زه اوده کېږم واقوم پاڅېږم او روژه نیسم روژه ماتومه. فمن رغب عن سنتي فلیس مني. نو بیا عثمان بن مظعون تپوس وکړو، د هغه نه وروسته عثمان تپوس وکړو رضی الله تعالی عنه، ویل ایو تجارت احب الی الله، اې د الله پیغمبره ویل کم تجارت الله ته ډېر ګران او محبوب دی. الله آیات راولېږو یا ایها الذین آمنوا، ایمان والاو، هل ادلکم آیا نه ښیم تاسو علی تجارت یو معامله یو کاروباره تنجیکم من عذاب علیم چې تاسو لره خلاص کړي د عذاب دردناک نه. تجارت دار تفصیلی کوي. تؤمنون بالله، تاسو به ایمان راوړی په الله باندې، ایمان به راوړی په الله ورسول یا په رسول د الله باندې، بالله به ایمان راوړی په رسول به راوړی. وتجاهدون فی سبیل الله، او جهاد به کوی په لاره د الله کې. څنګه جهاد به کوی؟ الله ویا باموالکم، په لګولو د مالونو، وانفسکم، په کړولو د نفسونو باندې. نفس بم لګی، مال بم لګی. ذالکم خیر لکم، الله دا به ډېر غوره تاسو لره. ان کنتم تعلمون، که تاسو پوهیږئ. یغفر لکم ذنوبکم، ما بکی الله تاسو ته ټولو ګناهونو لره. رسول الله لره علیه صلی الله علیه وسلم له صابر علی د الله په لاره کې مړ شم شهید شمه، نو ماله به الله څه راکړي؟ ویل الله به دې ټول ګناهونه معاف کړي. بیا یې ویله، بیا ورته پیغمبر جواب ورکړو. سړی لاړی، جبریل علیه السلام راغلی، وی الله چې الا الدین، قرض نه معاف کو. رسول الله صحابي ته ویل دا سړی را وګرځوه. نو چې راوی ګرځاو ګوره ویل قرض الله نه معاف کړه، نو قرض به ډکې ګوره مجاهد تم نه معاف کېږي. او کو قصدن چرته نه و پې پاتې شوی او سوچ او فکر یې نه و، نو الله به صاحب مال په څه طریقه باندې راضي کړي. ما بکیا تاسو لرا ګناهونه ستاسو، ویدخلکم، او ننه به باسي تاسو لرا جناتین باغونو ته، تجري چې روان به من تحتها الانهار، لاندې د ونو د هغې نه ولي. ومساکن طیبه، او کورونه به یا طیبه مزیداره. مساکن طیبه، ابي هريره رضی الله تعالی عنه وایي موږ د رسول الله نه د مساکن طیبه تپوس وکړو چې دا څه شی دی؟ ویل دا یو بنګله ده من لؤلؤ د ملغلرو په جنت کې، فی 70 داره، په دې یو ملغلره کې 80 کورونه دي د یاقوتو د سرو. په هر یوه کور کې 70 بیته، 80 کوټې دي د زبرجدو د شنو. او په هره کوټه کې سریره، دا بالښتونه دي، دا کټونه دي. او په هره کټ باندې 70 فراشه، 80 پې تولیانې دي. او د هر یو رنګ نه، هر رنګ تولی پې پرته ده 70. او یا په علی کل فراشنا، په هره تولی باندې 70 امره من الحور، او یا پې نوساجي تختره کې دي د حورونه پاره یوه. نلاو یا مساکن طیبه بی فی جنات عدن، هغه باغونه د همیشوالي بی.
ذلك الفوز العظیم دا کامیابی لویه. و اخرى او نور نعمتونه به نور نعمتونه به الله درکیه. نور نعمتونه به تحبونه چې تاسو به خوښوئ هغې لره. مراد د دې نه څه دی؟ نعمتونه د دنیا. بعضې وایي دا نور نعمتونه د آخرت. نصر من الله امداد به د طرفه د الله نه. و فتح قریب او فتح به نږدې ویه. وبشر المؤمنین الله زیری ورکړه مؤمنان لره په رضا د الله باندې. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولا کونوا شیئا انصار الله امدادیان د دین د الله تعالی. کما قال عیسی ابن مریم څرنګه چې ویل عیسی زوی د مریم للحواریین حواریانو ته. دا 12 کسانو او دا مخلص ملګري. من انصاری لله څوک بیا امدادي زما سره د دین د الله. قال الحواریون ویلا حواریانو نحن انصار الله مګ امدادیان یو د دین د الله تعالی. فآمنت طائفه نیمان راوړ یو جماعت وړلې من بني اسرائیل د بني اسرائیلونه. وکفرت طائفه او کفر کو بلې ډلې. فایدنا الذین لا منګه مضبوط کړل کسانو لره آمنو چې ایمان راوړی دی. علا عدوی ما په دشمن باندې فاصبحوا نشد یا ظاهرین غالبا. یې دی غالبه شو په دشمن باندې غالبه. نو باندې ویا چې دا به په وخت د عیسی علیه السلام کې دی به څه غالبه کېږي. او باندې ویا چې په دلیل سره مؤمنه په هر زمانه کې دا څه دی؟ دا غالب دی. امتیازات د صورت دا زورنه وه په قول باندې یا بلا عمله. او بشارت د عیسی علیه السلام د آخري پیغمبر او بشارتونه مؤمنان لره. بسم الله الرحمن الرحیم. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. سورت جمعه مصحف کې دا 22 نمبر سورت دی او نزول کې دا 1 سورت دی. نازل شوی دی پس سورت صف او مخکې د سورت فتحانه. رابط د مخکې سره دا مخکې ترغیب و جهاد ته. په دې کې ترغیب د انفاق ته. مخکې طریقه د دعوت د پیغمبر وه. په دې کې نصاب د تعلیم دی. آل کې ذکر د صفونو د جهادو. په دې کې تعلیم دی د ورځ د جمعې. آل کې ذکر د تجارت اخرویو. په دې کې ذکر د تجارت دنیویه دی. دا صورت دا ترغیب ورکه انفاق ته. دا توحید هم دا خلاصه صورت دا دار توحید صداقت در رسول دی. زورنا ور کیا موریزینو د قران لرا. اعلان د مباهله کیا. ذکر د صلات جمعه کی بیا. حکم د تجارت د انفاق په سبیل الله دی. او فرائض د علماء دی. یسبح لله فاکی بیان الله لرا. ما غصا فی السماوات و ما فی الارض. چې پاسمانونو کې دی او پزمکا. الملک القدوس الله لرا چې باچا دی. القدوس ډیر پاک دی. العزیز زورور دی. الحکیم مرکار د حکمت نډک دی. کار دی د حکمت نډک دی. هو الذی الله هغه ذات دی بعث فی الامین چې رالیږلی دی په امیانو کې
د امیان نه مراد څوک دي؟ د دې نه مراد عرب دی ټول، ځکه دی لیکل نشو کولی. یا امیان ورته دې د وجې نه ووې چې دې نه مخکې د یو له کتاب نه دی ورکړی شوی، ځکه اهلي کتاب نه و. او بعضې ویه چې لا یکتبونه وکذلک کانت قریش، لیکل به یې نشو کولی، وایي دا په قریشو کې دا و. را لېږلی دی په امیانو کې رسوله پیغمبر، منهم د دیو نه دی، د دی د خاندانه، د دی د جنس نه دی. یتلو علیهم الولي با په دیو باندې آیاتونه د الله. دا یوله فرض ده د پیغمبر چې تلوه آیاتونه لوله، نلاوله د قرآن الفاظ برابر کا، نو چې الفاظ برابر که ویزکي ما پاکی به دیو لره. مراد د تزکیې نه تزکیة القلوب ده، په ایمان باندې بیړه پاکی. عبدالله بن عباس وی ویطهر من الدنس الکفر والذنوب، پاکی به دیو لره دا ګندګۍ د کفر او د ګناهونو نه. سودی ویاخذ زکات اموالهم، پاکی به دیو لره د مالونو نه به له زکات الیا. ویزکیم، پاکی به دیو لره. ویعلمهم الکتاب، او تعلیم به ورکوي دیو لره د قرآن. مراد د تعلیم نه څه دی؟ درس او تدریس، په معنا باندې ځان پوهه کول د قرآن. او دا فرض دا قاضي یاز وی. امام قرطبی ویا تدبر په قرآن کې دا فرض دی. بحر المحیط کې ابو حیان ویا تدبر فرض دی. اکثر علما دا ویا چې د قرآن معنی زده کول دا فرض ده. والحکمه او د حدیثو. حسن بصری ویا والحکمه سنت. مالک بن انس وی الفقه فی الدین، مسائل د دین تینا مراد دی، د دې تعلیم به ولا ورکوي. و ان کانوا اگر چې ودی من قبل مخکې لفی ضلال مبین، په ګمراه ښکاره کې. واخرین منهم، دا عطف دی په امی باندې او یا په ضمیر د یعلمهم باندې، یعنی تعلیم به ورکوي دیو لره. و آخرین او نور کسان منهم د دیونه، د دې نه څو د امام راضي وایي د عجم تېنه مراد دي، بعد ویا تابعین تېنه مراد دي، او بعد ویا چې د قیامت پورې په اسلام کې څومره داخليږي دا ټول تېنه مراد دي. و آخرین منهم او نور رسته د دیونه. لما یلحق بهم، چې لا نه دي ملاو شوي د دیو سره په فضیلت کې، نه دي رسېدلي دویا صحابه ته په غوروالي کې. لما یلحقو، نه دي رسېدلي د یا په فضیلت کې بهم صحابه ته. دغه لم تعلیم ورکوي د قرآن د حکمت. وهو العزیز الحکیم، او دا الله تعالی زورور ذات ډېر کار د حکمت نه ډک دی. ذالک فضل الله، دا اسلام فضل د الله دی. یا د نبوت پر رسنو باندې فضل د الله دی. یوتی ورکوي الله ما یشاء شاله چې وغواړي. والله ذو الفضل العظیم، الله فضل والا دی لوی، لوی فضل والا دی. مثل الذین لا، مثال دا کسانو حملوا التوراة چې دیا بار کړی شوی دی تورات. څه مطلب یې دی؟ مطلب یې دا دی چې د تورات الله وایي چې بار کړی شوی دی په هغې باندې تورات، د حمالې نه ماخوذ دی. کفالت معنی ده. اوس معنی ته ګوره. مثل الذین لا، مثال دا کسانو حملوا التورات چې ضمانت ترې اخیستلی شوی د تورات، چې دی ته ضمانت ورکړی شوی و او دی مکلف شوی و په عمل د تورات، چې ورکړی شوی دی د فاره د کفالت، د فاره د عمل تورات، بار کړی شوی دی په دی باندې تورات، عمل د تورات. ثم لم يحملوها،
بیا الله ویا پورته نه کړو دیو عمل یې پې ونه کړو تورات یې پورته نه کړو کمثل الحمار لای مثال د خر دی یحمل اسفاره چې بار کړي وي یا پورته کړي وي غټو کتابونو لره غټ کتاب یې بار کړی یا سراج المنیر وی کل من علم ولم يعمل به ای بعلم فهذا مثله وی هر هغه عالمه چې علم کړی دی او په علم باندې عمل نشته وی دقه مثال دی خر دی ویا په خر دی کتابونه ایښي او په دې کې ویا د دومره ځناورونه الله د مثال له خره سره ورکو ولې په دې کې اوصاف قبیحه دي یو دا دی قیام په طریق المستقیم دا په سمه لاره کې ودرېږي بس ور سمه لاره به دا په سړک کې به ولاړي ته وګنې په ګاڼو خرزه ده اخوا کې بنا وای دا قرنګي مثال مشرک او بدعتي دی چې کله قرآن ته په منځ کې رکاوټ شي حق لارې خو ته پته ده چې دا قرآن د الله کتاب دی بیا هم دا کتاب مخالفت کوي نو مثال الله وای د خر دی دویم قباحت پکې دا دی چې دا حمار یضرب بالرجل چې خوا ته ورنږدې شي په پښه دی وای په لاته دقه رنګې وایه څوک دی دقه رنګې مثال وایي د مبتدی دی چې یضرب طالب لیمنع عن القرآن یو لته طالب له ورکوي د قرآن درس له مزه د صراط مستقیم نه دې منع کوي دریم قباحت پکې وایي دا دی وایي ان الحمار یبول فی الرمل په شګه باندې خر میتیازې کوي چې بېلمازه نشم سوی میا او جامې نه بېلمازه نشي وی دا قرنګیا بدعتي مولا دی چې حرص کوي په مستحباتو باندې او تارک د فرایض او واجباتو دی مستحبات سره به راټینګلي اسکار ذکر ټینګلي پګې راټینګ کړي او نور واجباتو د فرایض او د حرام او حلال خیال نه کوي وی پویا شایا صاحب اللب وی هذا حال مبتدی زماننا وی پویا شا ګوره وی دا حال زمونږ د زمانې د بدعتیانو دی بیس مثل القوم الذین الله ویا بد دی مثال د قوم دا کسانو کذبوا بآیات الله چې تکذیب یې کړی د آیتونو د الله والله لا یهدی القوم الظالمین الله تعالی هدایت نه کوي قوم ظالم ته قولت وایه پیغمبره یا ایها الذین هادو ای خلقو چې یهودیان ویا ان زعمتم ملاوی کو تاسو چرتا انزان تما کو تاسو ګمان کوي انکم اولیاء لله چې تاسو دوستان د الله وي من دون ناس ما سوا د خلقونه فتمنوا الموت او غاړی مرګ دا مباهله ده مباهله درازیا دوی منګه په حق یو يهودویا مسلمان وي منګو الله وی روي بنا او دیو تا د مر سوال وکا د سیوتوا چې او دو الموت علی الكاذب من الفريقين راځي خیره بوکو چې کما فرقه پناه حق باندې د الله دی مړ کیه نو دای خو نه راوته علی کتاب نلاو یارزو کوي د مرګ ان کنتم صادقین کو تاسو وی رښتینی ولا يتمنون ابدا ارزو نش کول الله وی دی همیشه ولی بما دا غوجنا قدمت ایدیم چې لګلی الله وی لاسونو د دیو د ګناهونو نه والله علیم بالظالمین الله تعالی پوهه دی په ظالمانو باندې ترغیب ورکوي جهاد ته قلت وایه پیغمبره ان الموت الذي یقینا هغه مرګ تفرون منو چې تاسو تښتئ د هغې نه فانه ملاقیکم یقینا دا به ملاویدونکی ستاسو سره ثم تردون الی عالم الغیب بیا به تاسو واپس کړی شئ هغه ذات ته چې پوهه دی په پټو باندې والشهاده په ښکارو باندې فینبئکم نو خبر به درکړي تاسو لره بما په هڅه باندې کنتم تعملون چې تاسو کول یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة
ایمان والاو اذا نودي للصلاة کله چې اعلان اواز وکړی شي د پاره د مانځه دپاره اعلان وشي اذان وکړی شي اواز وکړی شي د پاره د مانځه میوم الجمعه په ورځ د جمعې باندې امین په معنی د فی یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله نو لاړ شئ الله ویا جلتې وکړئ الی ذکر الله یاداشت الله نه د یاداشت نه مراد څه دی د یاداشت نه مراد وسالیه دا مراد د دینه خطبه د خطبه هم پسیرین وی خطبې لزان ورسوه د جمعې د ورځې وذروا البیع الله پرېږدوئ اغوستل او خرڅول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای جمعې ته جمعه ځکه ویه چې په دې کې آدم علیه السلام پیدا شوی او بعض وی جمعه ته ځکه وی چې په دې کې الله فارغ شوی دی تمام کائنات د پیدایش نه او بعض وی جمعه ته ځکه ویلي اجتماع الناس فیها للصلاة خلق پکې مانځه ته راجمع کېږي اوله جمعه چې رسول الله کړې وه مدینې منورې ته هجرت وکړو نو دا په مسجد قبا کې 15 ورځې هلته ایثار و بیا یې بنیاد کېښوسته د مسجد قبا بیا په 9مه ورځ باندې پیغمبر علیه السلام راووتلو او دا اوله جمعه وه په مدینه کې او بیا دغې نو سبا ویا بني سالم کې وه اوله خطبې والا په مدینه کې دقه بني سالم کې بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې صلی الله علیه وسلم په دور کې دا د جمعې اذان دا یو بیا دارنګې د ابوبکر زمانه هم وه بیا د عمر رضی الله تعالی عنه دورم باقی یو دلته مراد د نودیا للصلاة نه مراد اذان د جمعې دی اوس د دې نه مراد کم اذان دی نو ګوره یو اذان د منبر مخې ته د امام مخې ته د خطبې دپاره کیږي دا اذان به د رسول الله په زمانه کې و دا و چې دویم اذان دی که نه د امام مخې ته دا اول دی او دا منګه چې په 12 یا پاو کم په 1 بجې اذان کو نو دا روسته د عثمان رضی الله تعالی د خلافت راغی او خلق زیات شو او کورونه لرې شو باندو ته خلق ووتل نو په زورا بازار کې بل اذان زیات کو نو چې کله به دا اولنی اذان به وشو په 12 نو خلکو به واورېدو نو خلک به راتله د کابل خو ډارې کېږي خطبه پسې ویلې کېږي که نه نو چې بل ته ویه نو د لرې خلک نشي راتلی ناقه په خپل ځای باندې پاتې و دا مخکې اذان یې وله اعلان کو په زورا بازار کې او تمام صحابه کرام موجود وو هیچ چا د دې خلاف نه دی کړی 14 کاله وشو ستا په ټولو مراکزو کې ته د بیت المقدس نه راواله مسجد نبوي ته راځه او د مسجد نبوي نه به راشي حرم شریف ته همدغه 2 اذانې دي دا چین چورا پکې چا نه ده کړې صرف ستا د باجوړه و چې په قرآن او حدیث باندې عمل کوم هغه حضرات اذان یو کو آی موږ د رسول الله اتباع کوو د رسول الله په زمانه کې وایي څه نه اذان ویو او وایي دا بدعت عثماني دی وایي دا د عثمان څه دي رضی الله تعالی بدعت جوړ کړي نو 1400 کال کې نه صحابي اعتراض کړی معلومیږي دا چې دا د ابي هريره نه او د غټو صحابه کرامو نه په لکاو ژوندي دي دا دغه نه پوهه خلک دی نو مانګه واو چې نونین یو ټیپرنین وی کو څوکړک پته به پروت دی نو عبدل ځوانه مته پروت دی نو اوس مسله ده
چې صحیح ده موږ هم دغه منو د اذان زه دا خو د عثمان ایجاد شو په زورا مقام باندې خو مسله دا ده چې دا قرآن خو هم د هغه ایجاد دی داسې قرآن په ترتیب سره چې دا کمه دې سپارې او 114 سورتونه دي دا د پیغمبر په زمانه کې نشته دا عثمان راټول کړی دا مختلف قرتونه و دا خو سبا قره باندې راغلی که نه والضحی والضحی موسی یؤمنون علیهم دا ټول قرتونه دي دا په دې راغلی نو دلته اختلافات یو به زما قرت غوره دی دی بل به زما څه قرآن دی ما د رسول الله نه لیکلی دی بل به زما څه غوره دی عثمان را جمع کړه کاتبین یې ورته کېنول او په هر آیات باندې به 2 ګواهان پیش کول او کله چې یو آیات ته راورسېد په هغه یو ګواه چې دا ګواه تفتیش وشو نو هغه ګواه په منزله د 2 پیغمبر مقرر کړی و دا هغه صحابي و رسول الله سلم چې اوښ اغستی و د یهودي نه او را روان ویل راځه چې روپۍ دله درکم نو په لاره باندې پې بل غږ وکړو ویل اوښ نه خرڅې ویل ولې نه او ته لږې روپۍ ډېرې ویلې پیغمبر علیه السلام ویل اوښ هلکو نه ماله مې اوښه پیغمبر علیه السلام ستانه خو ما اغستی روپو له مې نه روان کړی ویل کله ما خو نه دی خرڅ کړی رسول الله ویل ما یشهد لي ماله به ګواهي څوک وکړي صحابي ولاړ وی زه کوم د الله پیغمبره پیغمبر علیه السلام ته خو هلته نه وینو چې ما دنه اوښ اغست خاوې د اسمان نه بلاله خبرې راوړې قرآن او د هغه تصدیق به کومه او په دنیا په خبرو کې به ستا تصدیق زه نه کومه نو چې ته په آسماني خبرو کې دروغ نه وی خو په طریق دنیایي کارونو کې په طریق اولاته دروغجن سړی نه نو پیغمبر علیه السلام دله ایوارډ ورکو ګول میډل دا یې وله ورکو ستا د یو کس ګواهي په منزله د 2 وشوه به چې ته په یو په معامله کې ناست وي داسې دي لکه 2 بزرګان چې ناست دا یې وله ورکړه ایوارډ یې وله ورکړه نو اق آیات باندې دا صحابي ګواوی دا ما د رسول الله نه اورېدلی دا آیات نو هغه قرآن یې راجمع کو او بیا چې ستا څه مصحف د بل څه صحابو څه مصحف یې وي که نه خپلې لیکلي چا سره په تختو او چا سره په ډوکو او چا سره په څرمنه هغه زمانه کې چې اوراق نو چې پاڼې وي او کارخانې وي او مارکرې وي او چېرته په تختو خوارانو لیکلی غربت حالات نو هغه ټولو نه راجمع کړو عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه څخه خپله کڅوړه وه هغه وی زه چېرته قرآن در کوم دا ویل ما د رسول الله نه لیکلي ته زما نه قرآن ویل نو د عبدالله بن مسعود نه په زور واغست چې په زور یې ترې واغسته خفه شو نو عثمان صاحب یې نه لګېدی زما نه ویل قرآن اخیستی د پیغمبر قرآن ویل په کې ترتیب بدل دی دا سورتونه اوس ګوره اول سورت فاتحه بقره او عمران او بیا پسې نساء او مایده او داسې ضبط دا خو دا دی که نه دا د عثمان ترتیب دی او په هغه کې ترتیب بدل و ځکه اول سورت کم راغلی اقرا بسم ربک الذي خلق بیا مدثر دی بیا مزمل دی بیا فاتحه ده دا دی بیا سورت لهب دی او په آخر کې دی وی زه د پیغمبر په ترتیب ویل زه تلاوت کوم دام په کتابونو کې شته د سیرت په کتابونو کې د پیغمبر په ترتیب قرآن بدل دی شان ورشا کشمیری ویا وی زه کله تلاوت کما په نیته د پیغمبر د اتباع چې د پیغمبر په زمانه کې د صورت اول کم و بیا کم دا اوس منګو په نزول کې دا دی دا اوس کوم صورت کې لګي دا 113 دی په نزول کې د دې نه مخکې 113 صورتونه راغلي او دا په مصحف کې 2 شپېتم دی 2 شپېتم یې لیکلی او دا راغلی د 113 نمبر دی نو کې د هغه نه واغست هغه خفه شو په کوفه کې و بیا ترې نه ښځه مړه شوله د هغه نه نو بیا حج له رالی نو بزرګ سړی و او دا خو لوی عالم و د دغو او پیغمبر علیه السلام ته ګرانم نو عثمان پسې سره د جرګې ورلی او کېناو ویل داسې کار دی ښځه به هم دله وکړم او ویل وظیفه به هم دله درکړم ویل دا سوله راسه وکړه هغه وی هېڅ کار نه کېږي قرآن دی د رسول الله نه ویل وړی دی چې حقه قرآن هم لاله نه یې راوړی سوله سنه نه یې اوسه کوله جوړ بس وی ځئ زما د خوا نه به ځئ سخت سړی
نو بار کیفه دا خلک وی علما وی ښه چې د عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه مصحف نه دی پاتې شوی کو دا مصحف موجود دی اوس به لانجې نه فیسبوک مولانو به اوس لړ تق جوړ کړی وی او بعضې نورو حضرات بیا خو هغوی له موقع پیدا شي او به چې دا قرآن غوره دی دا د رسول الله نه لیکلی لکه اوس چې وایي چې دا اذان غوره دی او دا یو اذان د خو عثمان دغه کړی نو اوس به لړتق به اله وی لانجې چې تا پکې بیل ویلی او ما بیل ویلی او بل بیل لانجې خو اله وي په دې به د کفر او د اسلام فتوې به وي چې دا مسلمان دی خو دې کې د الله غټ حکمت صحابو نه خو الله ټول خیر خور کړی نو دا اذان مقرر کو دا اوس چې اولنې اذان دی دا دویم اذان دی او د منبر په مخې چې د امام کیږي دا اول اذان دی پیغمبر د زمانې اذان دقه دی نو په هغه کې خو لږ وکنه بس یو څوک ور نږدې جومات خواته وراتله به نو به زه اذان به اورېده شو خو چې خلک ډېر شو نو دا اذان یې وله اعلان کو چې جمعې ورځ ده ګوره په 12 بجې د ته اذان وکړو جمعه ده نو تیاری وکړه راځه کارونه مارونه دې پرېږدوه نو دې خطبې له به ځانه را رسولی و او چې اوس دا بل اذان یو کې نو څوک نه راغلي نو هغو نه به خطبه لاړه شي او خطبه اورېدل واجب دي دا به اورې دا قایم مقام د 2 رکعتونو د ماسپښین دي نو اوس وی چې اذان نه کوې نو دا قرآن هم درې کوي به قرآن څه کوي دا قرآن خو څه دی مصحف و ساجي بدل دی نو دا او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د الله پیغمبر فرمایلی دا اذان مقرر کو کنو نو ته چې دا به څنګه کار کړی دا به سنت یې کنه نو د الله نبی فرمایي چې علیکم بسنتی و سنت الخلفاء بس خبره ختمه شوه چې ابو داود کې روایت دی زما په سنت منګولې ولګوئ او زما د خلفاء راشده و دا څلور صحابه دي نو په تمامه دنیا کې اذانونه دوه بله واوره په تمامه دنیا کې خطبه دا په عربی کې ده مجموعة الفتاوا احکام النفائس د مولانا عبدالحی لکنوی هغه ویا په قرون ثلاثه کې په قرون ثلاثه چې د الله نبی ویلي زما زمانه د تابعینو د تبعات دا خیر القرون دی د دې د پیشنګویي ورکړې ده د بهتروالي په قرون ثلاثه کې ولم يثبت الخطبه په قرون ثلاثه بالعجمیه وی په عجمي جبه کې د عربی نه ما سوا په قرون ثلاثه کې دا خطبه د جمعه ثابت نه ده چې د عربی نه ما سوا ده په بله جبه کې وي او بیا وی فالخطبه فی هذا الزمان بالعجمیه بدعه وی خطبه په دې زمانه کې په پښتو یا اردو عجمی جبه کې ویل عبدالحی لکنوی رحم الله وی مجموعة الفتاوا کې دا بدعت دا ایجاد دی د ځانه صحیح شو او پاتې شو تقریر بعد وی تقریر ته ځکه نو تقریر وی دا د ابي هريره نه موږ ثابتو دا د ابي هريره رضی الله تعالی عنه ثابت دی ښه د جمعې په ورځ به د مانځه نه مخکې هغه تقریر کاو په عربی کې به تقریر وکړو او د هغه نه وروسته به 2 خطبې ویلي نو هغه اذان دی یو کو او خطبه دی ولا په پښتو کې کړه او ځان نه دی دین ایجاد کو اوس کاونه چې څه دی خوښ ثبوت خو نشي سر د بخلاصي نو دا تابعین صحابه کرامونه دا مسلې نه دي ثابت نفس ولا ذکر الله لا شی یاداش الله لا شی یاداش الله څه دی ای خطبه واوره مونځو کا قرآن واوره وذروا البيع او پرېده ویا غسل او خرڅول بیا غسل او خرڅول دا پرېده د دې وجه نه علما وایي چې د اذان نه وروسته د اولني اذان نه غسل او خرڅول دا مکروه دي په دې کې برکت نه او هر هغه عمل کوله چې هغه په مانځه کې خلل واقع کوي هر کار چې ته کوي کو ته پټي اوبه کوي او کو ته پټي کوي او کو ته لو کې هر څه دا ناروا دي او هر کار روا دی چې ته جامع مسجد ته روانې او په لاره د یو سړي سره سودا کې یا په کشتۍ کې ناستې په ګاډي کې ناستې جومات ته روانې او په لاره د سړي سره سودا کې د چڼه چورو د ټرک
نو روا ده، ځکه دا په مانځه کې خلل نه دی، ته خو روان یې که نه، خو چې روان نه یو ولاړې او یا یې څارې نو دغه معاملات مکروه دي، جایز بیا نه دي. وذروا البیع پرېږدوئ بې لره، ذالکم خیر لکم دا به غوره تاسو لره ان کنتم تعلمون که تاسو پوهېږئ. فاذا قضیت الصلاة کله چې پوره شي مونځ فانتشروا نو خواره شئ فی الارض په ځمکه کې وابتغوا ولټوئ من فضل الله فضل د الله. اوس چې کله جمع دې وکړله نو ورځه پې کو پټې کریا کو باریا چیا کو پولیا چی کو دکان کولاوی واغستل او خرڅول کې به جمعه مانځه مونږ لاړئ. نوره جمعې ورځ دا بعضې خلک وایي چې یاره صورت کاف دا یاره مخکې و او که وروسته. افضل د جمعې د مانځه نه مخکې دی. افضله طریقه دا ده چې یا د جمعې د مانځه نه مخکې وویلی شي او که وروسته یې ووی نو هم کافي کېږي ښه صورت کاف چې وی. فانتشروا خواره شئ فی الارض په ځمکه کې وابتغوا ولټوئ من فضل الله فضل د الله وذکروا الله یادوئ الله لره کثیرا ډېره لعلکم تفلحون د دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ. واذا راو تجاره او کله چې ویني تجارت او لهوا یا مشغولتیا انفضوا نو خورېږي الیها په هغې پسې وترکوک قائمه او پریدی تعالی را پیغمبره په ولاړه. مسله دا راغلی وه بنجاریان براتله مدینې منورې ته، پیغمبر علیه السلام خطبه ویله، بنجاري پکې غږ وکړو په کوڅه کې. نو دا به په هفته کې راتلل او صحابه کرام به د یوې هفتې سودا کوله لکه زمونږ چې د خیالي ورځي میلی. نو خلک لاړ شي د لرو لرو بانډو د لاړ شي دړی الوګان او دوه دړی ټیپر او دارنګې هر څه والي راشنه لکه وي بیا به بلې هفتې له ګورو. نو دا زمانه کې به بنجاریان راتله چې غږ یې وکړو نو ځینې صحابه یې سپاڅېدل و چې سودا وکړو سړی بنجاریان نه لاړ نه شي. رسول الله سلام خطبه ویله د الله نبي وی که دا شته پاڅېدلي وې نو الله به هلاک کړي وي. خو هلته ځینې پاتې شو، ځینې لاړ او ځینې لاړ. الله ویه چې د یوې نیت تجارت لره یا مشغولتیا لره نو انفضوا الیها نو خورېږي په هغه پسې وترکوک قائمه تا پرېږدي په ولاړه باندې. نو دا د سنتو خلاف دي. او تا ته ما ویلي چې خطبه خاص کر ویلی کېده چې د جمعې مانځه لرالی نو په حدیث کې راځي چې ول دا ابن تیمیه وی، امام احمد بن حنبل وی او مغنی کې ابن قدامه وی والذي يتکلم والامام یخطب وی هغه سړی چې خبرې کوي او امام خطبه وی نو وی مثل الحمار وی دا سړی خر دی. وی هکذا ام دقه رنګې وی هغه سړی هم خر دی چې الامام یقرأ وهو یقرأ امام موساجیه قرات کوي او دم پس شاته قرات شروع کړي. وی دام خر دی نه چپ شه چې خطبه ویلې کېده وی بل ته به هم دا نه وی چې چپ شه. عمر رضی الله تعالی عنہ دوه کسان ولیدل په جومات کې، هغه یو بل ته داسې ګیټۍ وشته، ورځ د جمعې هم نه وه. عمر رضی الله صحابي ته وی دا دواړه راوله چیرې وستله؟ ویل من اینه د کوم ځای نه وی؟ ویل د پلاني ځای نه. ویل که تاسو چېرته میلمانه نه وی نو ویل تاسو ته ما چل درخواستو وی تاسو د رسول الله په جومات کې حرکت کوئ، د جومات ادب ته نه دی معلوم. نو دا اوس وکړو عمر ژوندی وی او تا لرینګ راغلی وی په جومات کې نو چې ستا به کمې سرکونډی وی څه د بخلاصېږي. خو مسله دا نه چې جومات تعظیم او قدر خلکو ورک څوک پکې منډې وي ځکه چې حجرې دي. د هغې اجتماعیت تا ته ما ویل جومات څه ته وایي؟ اجتماعیت د خلکو ته. اجتماعیت خو زموږ لاړ په یو جومات کې 15 ولاړ دي، په بل جومات کې 10 ولاړ دي. امام شافعي رحم الله وایي چې په امام پسې 40 کسان دا په طور د عذر یادی چې په یو کلي کې جمع کې یو 40 کسان په امام پسې ولاړ یو هم پکې نابالغ و نو د ټولو مونځ ونه شو.
په 40 افرادو کې په تا پسې یو دا د هغه پکې اسانه فتوا ده چې یو پکې نابالغ نو د ټولې محلي مونځ ادا شوی او نه پکې مونځ کېږي. او د امام ابو حنیفه او د احمد بن حنبل او د دې مالک خو ډېره سخته فتوا ده په دې مسله کې. هغه یې ویا بازار به ښار به اذن عام به جامع مسجد به پلا 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 ډېرې خبرې کوي. دا به استادي وي. د باندې نه به صحابه کرام راتله د جمعې د غسلو امر یې چې وکړو دا ولې دا رش و نو د هغې زمانه کې جامې د وړی وي نو هغه به خولي شو خواران نو دا وړی به بدبوی کوله نو د جمعې د ورځې غسل یې سنت کړ چې دا به کوئ. اهل ظواهر ویا چې دا واجب دي د جمعې د پیغمبر امر کړی چې په هر بالغ باندې د په ورځ د جمعې غسل دا واجب دي فرض دي په دا به وی کوي. منګ یې سنت وایو سنت دیا چې غسل سړی د جمعې مانځه دپاره وکړي. نو هغه داره شون نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا دغو ته بانډچیانو ته ولې نه ویله چې لکه تاسو څه کوئ چې راځئ خو بانډه کې جمعه جوړ کړه 15 کوری وایي مونځ کوئ که نه. استاد اجتماعیت و اختر او جمعه دا د مسلمانانو په غلبه دلالت کوي چې دی ډېرې یو جمعه ډکي. اوس خو زموږ دا حجرې دي بې ټکي دي خو دی شته دی کو زه وامه چې به دې ټول انات کې لیکي یو مونځ کېدی نو دا افضله وه چې یو سم جامع مسجد وی غټ چې بره چته مړه کړي لاندې مړه کړي خو دا ټول شی مولانو شرمولی. دا د الله مسلمانان کې مولا نه مسلمانېږي. مولا چې مسلمان شو هېڅ هم نشته پاکه صفا دنیا ده. مولا نه مسلمانېږي قسم یې کړی دی چې هسې به یې وامه صحیح ده او عمل ته ضرورت نشته او تاسو به پې ورد شو تا ته وایي یاره وایي چې حج له لا نړی او مړ شولې نو د الله نبي فرمایي چې یهودي مرې او که نصراني مرې او ځان له کښېنه مولا په ټوډیانو کې ګرځه کورونه جوړوه پټیه له ځمکې اله او حج د باندې فرض هغه مه کوه او په منبر کښېنوې یهودي او نصراني ته وایې نه مرې ته خو نه مرې که نه خدای خبر زما په نیز به ته خنزیر مرې کو څه شی به مرې چې ستا دا حال ځکه چې ځان بل ته مسلې کوي او ځان له پې حملې کوي. نه اول الله وایي ایمان والا قو انفسکم اول به ځان بچې وروسته به نور بچې. نو د دې نه مذاق جوړ کړو د جمعې د مانځه نه الله هم دې ماف کړي هر کړي لاړ شه ځینو علاقو کې او بعضې مولان په ځینې وخت کې فتوا ورکوي لاول وی ګوره چې کله دی پنجابیان وی پهلې تولو پیر بولو چې خبره کې نو مخکې سوچ کوه چې سار له چرته کینورکه باندې خبره بدل نه کم یا د چا د وجې نه خبره بدل نه کم نو خبره تلا تیزی به نه کې چې یو ځل وی چې دې جومات کې ګوره مونځ حرام دی نه پکې کېږي او بیا سال په خپله تلی او په هغه کې مونځ کوي نو اوس پکې کېږي وحی نه وی راله. یو ځل وی چې د کسانینو روزي دا حرامه ده کسانیه هغه د خان نه په جبر ځمکه نیولې او دعوې پې کړې چې زما ده ولې وایي ما په 20 کاله 50 کاله نوکري کړې ده وی دا دین موږ ته هم راوښی وایي چې سړی په 40 او 50 کاله په یو ځای نوکري وکړي او دا د خپل کېږي چې دا آیت په کم قرآن په کم ګوټ کې دی او په کم صورت کې دی او دا پیغمبر علیه السلام په بخاري کې کم ځای کې د حدیث ویلی. نو دا چې حرامه او بیا 24 غنټې د هغه په دسترخوان ناست دسترخوان یې څه کوي چې بیا ورسره رشتې کوي خپلې کوي نو داسې مولانه به ته د خیر څه تمه وکړي نو په هر کې په چې څه وی نو په هغه عمل کوه. د الله نبي وایي چې یو کار کوئ نو د هغې په مستقبل فکر کوئ چې نتیجه به د دې کار سره وځي زما زه دا قدم ږدم نتیجه د خلکو له پیدا ورکوي که نه نتیجه د نقصان ده نقصان دی مه کوه کار په ځای باندې کښېنه. نو بار کې په د جمعې په منځونو د دا خلک غور وکړي ګوره دا په دې بېټوکه حجرو کې نه کېږي دا تاسو چې کوم منځونه شروع کړي او 15 او 6 ولاړې وي او 8 ولاړې وي او کله په قانګول پسې او کله په مانګول پسې او کله په کاګول پسې او کله په یو پسې او بل پسې منځونه کوه دا د قیامت نښه ده
چې تا ته به امام حق پرسته نه میلاویږي ستا منځونه به امیان کوي او د الله نبی ویا فضلوا واضلوا په خپله به هم ګمراه یو ته هم د ځان څه ورغړولي د منځه لاړې ډېر جوماتونه داسې دي امامان پکې نشته امیان حضرات په هغه کې مونځ کوي خواران نو په امي پسې مونځ خو جایز دی صحیح ده خو دا نه ده چې مستقل ستا په جومات کې امام نه بیا چې مستقل په جومات کې امام نه دی معلومه دا نه مسافرخانه ده دا مسافرخانه جوماتونه دي بیا دا جامع مسجد کې نه دی حساب په دې کې د اعتکاف اجر ثواب او د عام مانځه اجره دا د هغه مانځه په شانتې نه دی کوم چې په جامع مسجد کې دی ګوره د جامع مسجد ثواب ډېر دی غټې جمع ثواب ډېر دی پاکې اعتکاف ثواب هم ډېر دی او چې ستا امام نشته جومات جامع نه دی تعداد نشته نو هسې ډن ته غرګي مه اچوه الا انفذوا الی وترکوک قائما قالت وایا ما عند الله خیر هغه چې د الله سره دی بهتر دی من الله وی د مشغولتیا نه او من التجاره او د تجارت نه والله خیر رازقین الله تعالی بهتره روزي ورکوونکی دی امتیازات صورت دا فرایض د پیغمبرو فرایض د علماو تشبه د علماء سو و د خر سره مباهله و د یهودو سره احکامات د جمعې او منځ وکړه او بیا به د هغه نه وروسته په 10 منټه د باره 2 بجې باندې بیرته شروع وکړو انشاءالله